الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. صدقت يا رب العالمين. محترم و مکرم صدر جلسہ جناب حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت فیوزہم، حضرت مولانا فضل علی حقانی صاحب مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، دے مجلس کی تشریف فرما د ضلع او د تحصیل قائدین په دې مجلس کې تشریف راوړونکو د الله په دین باندې مینو ډیرو محترمو او معززو مسلمانانو ورونو، د ټولو نه وړاندې زه جمعیت علماء اسلام تحصیلي ثوابۍ ته په دغه کامیاب یوت ورکرز کنونشن انعقاد باندې مبارکباد پیش کوم. الله رب العالمین دې ردی دا سعی او محنت په دغه ملک کې د اسلامي نظام د نفاذ او د جمعیت علماء اسلام د تقویت ذریعہ وګرځي. او بیا د حضرت مولانا عبدالصمد صاحب د هغې د ملګرو چې موږ او تاسو ته دلته میزباني راکړه، د میاګل باباجي صاحب رحمت الله علیه پاکه وینه د خپل تحریکی تسلسل سره اظهار وفاداری هغوی ته د هغوی کورنۍ ته
زه د پوره خیبر پښتونخوا د جمعیت علماء اسلام د طرف نه داد او سلام پیش کوم. محترمو، جمعیت علماء اسلام دا وخت په دوو محاذونو باندې برسر پیکار دی. یو محاذ دی ملکی سیاست، دویم محاذ دی عالمی سیاست. ملکی سیاست کې د الله فضل و کرم دی کو په یو جماعت کې د قرآن کریم نه ډکې د شلو لکو نه سوا سینې مونږ او تاسو ته په نظر راځي، د هغې نوم دی جمعیت علماء اسلام. کو په یو جماعت کې اهل منبر و محراب د وارثان مصطفی صلی الله علیه وسلم اکثریت د مساجدو، د مدارسو، د خانقاهونو، د اهل الله، د اولیاءو وجود مونږ او تاسو ته په نظر راځي، هغه د جمعیت علماء اسلام. او چې زما او ستا په پشت باندې د لکونو حافظانو، د لکونو عالمانو تأیید حاصل وي، د منصب افتاء، د منصب حدیث او د مسند قرآن تأیید حاصل وي، شیخ التفسیر ما سره ده، شیخ الحدیث ما سره ده، مفتی ما سره ده، مدرس ما سره ده، خطیب ما سره ده، مناظر ما سره ده، مجاهد ما سره ده، مبلغ ما سره ده. د اهل الله د تایید نه وروستو د اهل باطل د تایید مونږ ته هیڅ ضرورت نشته. د جمعیت علما د دغه علماء کرامو د برکته نن الحمدلله د پاکستان هر کور ته او هر بچی ته الله د قرآن کریم تلاوت نصیب کړی دی. د جمعیت علما د برکته نن الله رب العالمین په پاکستان کې د دینی محفلونه، دینی مجالس، شعائر الله د الله رب العالمین محفوظ ساتلی دي. جمعیت علما د دې قوم بچو ته د نبی علیه السلام مبارک دستارونه ورپسر کړل. جمعیت علما د دې قوم بچو ته د الله قرآن په سینو کې کېښودلو او دا د جمعیت علما برکت ته د پاکستان قومه چې سالانه 1,00,000 حافظان د پاکستان قوم ته الله رب العالمین نصیب کوي. بل سیاسی جماعت داسې نشته چې هغه په نوي نسل، په نوجوان نسل باندې په دینی علومو کې او په دینی تعلیماتو کې دا خواري او دا محنت کړی وي. الکان نه، زنانا، جنکی الله رب العالمین په دینی علومو آراسته کړي. د زمیدارو په کور کې بچرتا په تاخ کې رمبے پروت وو، لور به پکې پروت وو او تبر به پکې پروت وو. نن په هغې تاخونو کې جلالین او بخاري او ترمیزي په نظر راځي. دا د دغه علماء کرامو برکت دی او دا د جمعیت علما برکت دی. علماو انسانانو ته انسانیت وښودلو، دنیا ته د راتګ نه وروستو، د سترګو غړولو نه وروستو په غوږ کې د ټولو نه اول د الله د کبریایي او د عظمت اذان دا د یو عالم د ژبې نه الله راته نصیب کوي. او بیا چې کله مړه شو نو په مونږ او تاسو باندې اخرنی الله اکبر د الله د کبریایي او د عظمت آواز دا هم د یو عالم دین د برکت راځي.
مونږ ته قرآن علما خي، مونږ ته منځ علما خي، مونږ ته حلال او حرام علما خي، مونږ ته جایز او ناجایز علما خي، مونږ ته د دین اسلام انفرادي او اجتماعي احکام علما خي. او د ټولو نه لویه خبره ده چې نن اسلامي جمهوریه پاکستان دا د دنیا په 198 ریاستونو کې او د عالم اسلام په 57 ریاستونو کې کو 9 نمبر دفاعي ایټمی او فوجي قوت په ټوله دنیا کې موجود دی. دا د امت مسلمه د امیدونو مرکز دی. نو یاد ساتئ چې دا سبز هلالي پرچم د پاکستان په طول و عرض کې لهراویږي. فخر سره وایم دا د جمعیت علما برکت دی. کو د سن 1601 نه راواخله تر 1799 پورې زمونږ پر امن علمی تحریک نوې چلیدلې او د 1799 د میسور د جهاد نه راواخله د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د دارالحرب د فتوی نه راواخله تر 1918 پورې دا تحریک ازادي، دا تحریک ریشمی رومال، دا تحریک خلافت دا نوې چلیدلې او بیا د 1918 نه راواخله تر 1947 پورې په دغه خوره باندې سیاسي جدوجهد جمعیت علما نوې چلولې. پاکستان بنن په وجود کې نو راغله. پاکستان چې په وجود کې راغله دی د دې پشا باندې زما تحریکونه پراته دي، زما قربانۍ پرتی دي، زما وینه پرته ده. ما د خپلو اکابرو د خپلو بزرګانو د لاشونو نه دی برطانیې ته بندونه تړلي دي. نو ما د شاملي میدانونه په جهاد په تکبیرونو باندې ګرم کړي دي. نو ما د تانیسر او د تانبون میدانونه، نو ما د پاکستان، د هندوستان او د بنگلادیش په ټول عرض کې چې دا ستاسو په ثوابۍ کې په هند کې جهاد کېدلو، چې دا ستاسو په گاونډ کې په پنجتار کې ستاسو په غیږه کې سید احمد شهید رحمت الله علیه پناه اخیستله. 4 کالو پورې دلته اسلامي ریاست چلاو چې د امبیلې جهاد کېدلو او چې د نوخار د هغې چې کم دینو جهادونه کېدل، چې د تورو معیار جهاد کېدلو، د چکدرې جهادونه کېدل، د محمندو جهادونه کېدل، د وزیرستان د خلیفه صاحب د هغې جهادونه کېدل. د هغې د برکته فرنګې د دغې خاورې نه وتلی دی او اسلامي جمهوریه پاکستان په نوم باندې خطه او رقبه مسلمانانو ته د یو ریاست په شکل کې میلاو شوې ده. بیا دغه ملک ته کو اسلامي جمهوریه پاکستان نوم ورکړلی شوی دی. نو زنده‌باد دی وي جمعیت علما او د هغې پارلماني جدوجهد چې په 1973 کې کله آیین جوړېدلو د مفتی محمود رحمت الله علیه د برکته د پاکستان په آیین کې اسلامي دفات شامل شوي دي. 1956 آیین، 1962 آیین، 1973 آیین، دا ټول آیینونه او دساتیر پاکستان رواخله. دا د جمعیت علما پارلماني جدوجهد و. د هغې په پارلمنت او په اسمبلی کې موجودګي وه. د هغې د وجې نه د پاکستان په تندي باندې اسلامي لیکلی شوی دی. د هغې د وجې نه د پاکستان په عدالت باندې کلمه د لا اله الا الله لیکلی شوې ده. د پاکستان په پارلمنت باندې کلمه د لا اله الا الله لیکلی شوې ده. دا ټول فتوحات د جمعیت علما اسلام دي. کو زمون او ستاسو په آیین کې اسلامي دفات دا نن محفوظ او مامون دي. نو د 1973 نه راواخله تر 2023 پورې د دې چوکیداری هم جمعیت علما کړې ده، د دې پهرداری هم جمعیت علما کړې ده. چې کله هم آیینی ترامیم راتلل دا تجاویز پکې شامل وو چې د پاکستان د نوم نه اسلامي ټکی لرې کوي. دا تجاویز پکې شامل وو صدر مملکت به مسلمان وي، دا ټکی ترېنه لرې کوي. دا تجاویز پکې شامل وو ریاستي مذهب به اسلام وي، د آیین نه دا لفظ وباسئ. دا تجاویز پکې شامل وو چې په پاکستان کې د ختم نبوت کم آیینی ترامیم د مفتی محمود رحمت الله علیه په کاوشونو باندې دا منظور شوي دي. تر نن وخت پورې لمحه به لمحه او قدم په قدم د هغې پهرداري جمعیت علما کړې ده. الله اکبر.
وطن مونږ جوړ کړی دی الحمدلله. دا څوک چې پکې اره ترت ګرځي پوښتنه ترنه وکړي وایي جزایر انډیمانډ پیژنئ، مالټا پیژنئ، د تورو اوبو جیلونه پیژنئ، کالا پانی د دې هسټري مو چېرته کتلې ده؟ زه برطانیې ته تللی وم، ایډنبرا یو سټي ده، په هغې کې یو ډېر لوی مشهور انټرنیشنل میوزیم دی، لوی تاریخي نوادرات پکې پراته دي. ما په خپلو سترګو باندې هغه پنجرې ولیدلې، هغه اتکړۍ مې ولیدلې، هغه بیړۍ مې ولیدلې، کومې چې د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه په لاسو په پښو کې په کومو پنجرو کې هغې خپل ژوند تیر کړی، هغه د پیرانو سالۍ، هغه د ضعیف العمرۍ ورځې او شپې چې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د تورو اوبو په جیلونو کې تیرې کړې وې. د پاکستان په سیاسي جماعتونو کې داسې تاریخ لرونکي څوک نشته دی چې د دې خاورې د ازادۍ دپاره یې د تورو اوبو جیل څکلی وي. مونږ دعوه لرو، دعوګیر ته به څوک دا وایي چې ته اسلام آباد غواړې؟ ساده سړی، اسلام آباد خو مې خپل ملکیت دی. زړه کې مې آرزو او تمنا دا ده چې اسلام آباد راله الله په لاس راکړي نو د اسلام آباد نه به بیت المقدس فتح کوم ان شاء الله العظیم. زړه کې مې ارمان او ارزو دا ده الله یو ورځ به راشي چې د اندلس او د قرطبې او د دهلي د لال قلعې د پاسه به د الله اکبر اذانونه یو پیر بیا شروع شي. ما ته خو هغه د اذان د تکبیرونو نه محرومه قلاګانې او درو دیوار منتظر دي چې د دې خلکو نه متمه توقع ده دنیا باقی قبرستان دی، ادیره ده، دنیا کې څوک خبرې کوونکي نشته دی، څوک آواز پورته کوونکي نشته دی، بس همدغه یوه طبقه ده. زما محترم ورونو، قرآن کریم کې الله رب العالمین د انقلابي جماعت عمده صفات ښودلي دي. د کوم انقلابي تحریک سره چې مونږ او تاسو وابسته یو، ځوانانو ورونو ته وایم آج کا جوان کل کا حکمران. زه د خپل مستقبل د حکمرانانو سره مخاطب یما. دا زموږ عزم دی د پاکستان حکومت او د پاکستان د سیاست منصب، دا خلافت کبرا دی، دا امامت کبرا دی، دا زما داسې حق دی لکه څنګه چې د مسجد مصلا امامت صغرا زما حق دی. دا ډیر وختو شو زمانه قبضه شوې ده، دا جدا خبره ده. علمي طبقې نه لږ ګیله لرم، مصلا باندې څوک نااهل وویني الوې دو پسې د دې 100-200 کسانو اقتدا ټیک ده، شور به جوړ کی. خو امامت کبرا باندې د 1947 نه تر 2023 پورې 15 کالو امامت کبرا باندې نه اهلو قبضه کړی ده، قابض دي. علماء له پسینو کې تړپ پکار دی. دې ځای باندې څوک دیندار حاکم پکار وو چې نن د صدر مملکت او د وزیر اعظم په حیثیت باندې د فلسطین دوره کړی وي، نن مسجد اقصا کې امامت ورکړی وي، نن یې دنیای کفر ته پیغام ورکړی وی چې موږ د خپل فلسطین د مظلومه مسلمانانو سره ملګري یو. خو زموږ عزم دا دی ان شاء الله العزیز یو نه یو ورځ خو به راشي چې د پاکستان اقتدار به الله رب العالمین زمونږ او ستاسو لاسو ته رانصیب کړي. نعرہ تکبیر! جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب. او د حالاتو د رخ نه اندازه لګي چې جمعیت علما په ملکی او په بین الاقوامي سطح باندې د اسلام پسندو قیادت ترلاسه کړی دی. الحمدلله کمان زمون پلاس کې دی او زمون د قیادت پلاس کې دی. الحمدلله مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا. راتلون کے نور خبر را کئی چې راختون کې یما
هغه نور د اسلام پسند نور د ان شاء الله العزیز. د دې سیکولریسټو او د دې دین بیزاره طبقې دا شپه په ختمېدو ده او د اسلام رون سبا دا را روان دی ان شاء الله العزیز. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. لوی لوی متکبرین وو، لوی لوی دعوی به کولې، نن لکه د ګیدړانو غوندې په ګوټونو کې پټیږي. زما قائد د زمري غوندې د پاکستان نه د امت مسلمه قیادت په لاس اخیستی دی. محمد بن سلمان چې سره د بلینز آف ډالر ایسټس لرلو د ټولې دنیا د 60% د تیلو د ذخایرو لرلو باوجود کوم جرت اون کړلی شو، مولانا فضل الرحمن په دې فقیرې ملنګۍ کې هغه جرت قبل ورسو. طیب اردوغان د خلافت عثمانیه وارث د اسکندریه د استنبول او د عثماني سلاطینو د جانشینۍ دعویدار یو ښه دفاعي قوت په دنیا کې د ټولو نه ښه د دفاعي پیداوار د صلاحیت مالک چې کم جرت نه و کړی شوی چې د حماس د حریت پسندو په لاسو کې لاس ورکړی وی، یو مرد درویش یو مرد فقیر د پاکستان نه والوتو او د هغې حماس د مجاهدینو په لاسو کې لاس ورکو، پیغام دنیا ته ورکو مونږ اگر کو وسایل نه لرو، حکومت نه لرو، ایمانی جذبه لرو، د مسلمانانو سره د وحدت او د یکجهتۍ د هغې اظهار کوو. ایران تش په خبرو باندې د ملایشیا مهاتیر چې د دنیا بهترین معیشت لري او د هغې باوجود هغه د فلسطینی حریت پسندو د سترګو اوښکې اونه چې کړلی شولې. مولانا فضل الرحمن صاحب په بې سرو سامانۍ کې تشریف ووړلو او د هغې خپلو بچو په سرونو باندې لاس کېښودلو، کم بچي چې د اسرائیلي بمبارۍ منتظر دي او د هغې په سر باندې د لاس راښکوونکي څوک نشته دی. سلام پیش کوو دغه خپل قائد ته، سلام پیش کوو د هغې جرت ته، سلام پیش کوو د هغې عظیمت ته. او دا اوسنۍ خبره نه ده، دا د انقلابي تحریک د هغې نښې الله رب العالمین ښودلي دي. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، مؤمنانو تاسو کې څوک د دین نه واپس شي. دین د شپږو څیزونو نوم دی. ځوانانو یاد وساتئ، حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي دین د شپږو څیزونو د مجموعې نوم دی. اعتقادات، موږ او تاسو ورته عقاید وایو، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت او حکومت، چې دا شپږ واړه څیزونه په دې کې د الله د دین بول بالا شي او د الله د دین غلبه راشي، دې ته دین ویل کیږي. او دې شپږو میدانونو کې د الله د دین د غلبې دپاره جدوجهد کوونکي مجاهد ته دیندار ویل کیږي. نو الله قرآن کې وفرمایل کو تاسو د اسلام د کل نه یا د یو جز نه مخ واړو، اسلام عقیده مو پرېښودله، اسلام عبادت مو پرېښودلو، اسلام اخلاق مو پرېښودل، اسلامي معاشرت مو پرېښودلو، اسلامي معیشت مو پرېښودلو، اسلامي حکومت او سیاست نه مو مخ واړو، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه، الله رب العالمین به یو قوم راولي او د هغې قوم به یو څو صفات وي. دا صفات د جمعیت علما هر ملګری په خپلو زړونو باندې ثبت کوي. یحبهم ویحبونه، الله به د دغې قوم د دغې خلقو د دوی سره به د الله مینه وي، د دوی به د الله سره مینه وي. د الله د مینې علامه څه ده پیژنئ؟ کثرت علم د الله د مینې علامه ده. د قرآن کریم کې د حدیث مبارکو کې راغلی دي لا یعطي الدین الا لمن یحبه من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین.
په کوم جماعت کې چې اکثریت د علم وي، په کوم جماعت کې چې اکثریت د علماء وي، دا جماعت دا د هغې جماعت نښه ده کوم جماعت چې الله قرآن کې ذکر کړی دی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم. او مونږ فخر کوو جمعیت علما خو چلتا پرتا کتبخانه ده. یو طرف ته ګوري شیخ الحدیث بناسوي، بل طرف ته ګوري شیخ التفسیر بناسوي، بل طرف ته ګوري شیخ الاصول بناسوي، بل طرف ته ګوري مفتی اعظم بناسوي. د هغې مختلفو دیني علومو د هغې چلتا پرتا کتبخانه کو څوک لیدل غواړي جمعیت علما ته دې راشي. د پاکستان ټول خلق فتوی زمونږ نه اخلي، د پاکستان ټول خلق شرعي مسائل زمونږ نه زده کوي. دویمه نښه د اهل حقو د جماعت هغه دا ده یحبونه، دا خلق به هم د الله سره مینه لرونکي وي. د الله سره د مینې نښه څه ده؟ د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو اتباع ده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اهل حقو په جماعت کې به د متبعین سنت داغي اکثریت بوي. زه فخر سره وایم الحمدلله جمعیت علما هغه جماعت دی چې په اتباع سنت کې په باقي جماعتونو کې دلته متبعین سنت ډیر دي. ټول وای الحمدلله. دریم صفت الله ذکر کوي اذلة علی المؤمنین، مؤمنانو دپاره به ډېر عاجز وي، مؤمنانو باندې به خفه کیږي، مؤمنانو ته به خپلې وزرې ښکته کړې وي. وہی جواہ قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیداغ ضرب ہو کاری، ہو اگر جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، ہو اگر امن تو رعنا غزال تاتاری. ماشاءاللہ. دا اشداء علی الکفار رحماء بینهم، دا بدا اغی زندہ و تابندہ ثبوت وی. جمعیت علماء الحمدللہ نن هم په دغه ځای باندې ولاړه ده. د افغانستان په مظلوم اولس باندې تکلیف راشي جمعیت علما یې آواز پورته کوي. د برما او د کشمیر په مسلمانانو باندې تکلیف راشي جمعیت علما یې آواز پورته کوي. نن کو د فلسطین په مسلمان باندې تکلیف راغی جمعیت علما میدان ته را ودانګل او الحمدلله هغې آواز پورته کړلو او قوم اعتماد کو، قوم د جمعیت علما په آواز باندې لبیک ووی. مونږ خپله غاړه خلاصه کړه ورونو. ما بله ورځ یو ویډیو کتله د فلسطین د غزې اسرائیلي طیارو بمباري وکړله. د ملبې د ډیر نه د لاشونو د روباسلو ځوانان لګیا دي په دوړو کې په لوګو کې او د سوځېدلو غوښو د سوي سروټ کې غوښو د هغې په دود کې ځوانان لګیا دي د ملبې نه لاشونه روباسي. یو ماشوم یې پکې روباسلو او هغه ماشوم چې د هغه خپې الوتلې وې ژوندی و. میډیا والا ورته کیمره نیسلې وه. هغه ورته وایي سألق الله فی الجنه، وایي زه درنه روان یم امت مسلمه، الله سره مې په جنت کې ملاقات کیږي، خو زما یو آواز واورئ سأخبر الله بكل شیء. زه به الله ته دا ټول حلونه وایم. تاسو ما ته کتل، تاسو خاموشه وئ، ستاسو د دې ژبو څه فایده چې تاسو زما دپاره آواز پورته نه کړلی شو. تاسو په دې غوږونو زما ژړا نه اورئ، تاسو په دې سترګو زما دا ټوکړې ټوکړې غوښې نه وینئ. تاسو ړانده شوئ، تاسو کاڼه شوئ، تاسو چاړاګان شوئ. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها صم بكم عمي. تاسو د هغې مصداق جوړ شولی. وایي سأخبر الله بكل شیء. زه به د محشر په میدان کې د اسلامي امت په ګریوانونو کې لاس ورچوم. لوی لوی عبادتګار، لوی لوی مزګزار، لوی لوی نیکان او پرهیزګار به په دغه ورځ باندې الله رب العالمین د دغه بچی په خاطر جهنم تلی. تاسو په منځونو باندې، تاسو په روژو په تلاوتونو باندې د الله حق ادا کړو، خو تاسو د دې مؤمن مسلمان بچی دپاره خپل آواز نشو پورته کولی. الحمدلله زمونږ زړه ته تسلي میلاو شوه. زمونږ قائد لاړ شو، د پاکستان د طرف نه پیغام ووړو د امت مسلمه حکمرانان بزدله دي، خو د امت مسلمه
د هغې علما الحمدلله د جمعیت علما په شکل کې هغه نن د فلسطین د دغه مظلومه مسلمانانو سره ملګري ولاړ دي. داسې واقعات چې د انسان زړه خو د غوښې نه جوړ دی، ګټې به په منځ باندې اوچوي. داسې حالات او کیفیات چې سړی کله وویني. زما محترم ورونو، په دغه وخت کې الحمدلله زمونږ قیادت او زمونږ مشرانو هغې حق ادا کو. د قرآن کریم فیصله ده اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. نن د اسرائیلو خلاف او د امریکې خلاف که څوک په میدان باندې ولاړ دي، جمعیت علما د ټول وایي الحمدلله. او پنځم صفت د دغه اهل حق د کاروان یجاهدون فی سبیل الله، دی به د الله په لار کې جهاد کوي. موږ او تاسو د الله د لارې مجاهدین یو. جهاد د قتال بالسیف په صورت کې هم راځي، موږ هغه هم کړی دی. موږ ته اوس هم زموږ قائدین وایي چې موږ ته لار راکوي. بیا ګورئ زموږ دې زمرو ته چې هلته د مجاهدین قسام او د مجاهدین حماس د هغې سره شانه بشانه هغه جنګیږي او که نه جنګیږي، موږ د دې نه نابلده نه یو، موږ د دې نه نادته نه یو. الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم. دې ټولو سره اشنا یم. د یو نه ناشنا نه یو. حالاتو ته ګورو، ظروفو ته ګورو، د خپلو اکابرو د هغې په پالیسۍ باندې چلیږو. هغوی راته لار راکوي، په هغه لار باندې روان یو. د رب ذوالجلال نه د دې خبرې متمني یو. الله رب العالمین به مونږ او تاسو له په یو لمحه او په یو قدم باندې اجر و ثواب را نصیب کوي انشاءالله. را سره ووایه حذیفه ابن یمان رضی الله عنه د خندق په موقع باندې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي لاړ شه او د قوم خبر راته راوړه، خو راپاروی را باندې ما. د مشرکینو اطلاع راته راوړه، جاسوسي راله وکړه، خو راپاروی را باندې ما. په خاموشۍ سره لاړ شو، په خاموشۍ سره راشه. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي داسې یخني وه، یو صادر مې د وجود نه تاو کړی و، غم زما د بیبي و. یخه سیلی دا چلیدله. اصابتنی مجاعة، سخته لوږه راته را رسېدلې وه. وقر شدید، او ډېره زیاته یخني وه، سخته سړزي وه. چې زه روان شم، رسول الله مبارک وکتل چې زما یو تنها مجاهد یوازې روان شو. وجود باندې صرف یو کپړه لري، جرسی نشته، واسکټ نشته، بلوز نشته، جرابې نشته، صادر نشته، او سخته یخني ده، لوږه پې هم راغلې ده. د دواړو جهانو سردار مبارک لاس پورته کړل. ما چې د دعا آواز واورید، حضرت حذیفه فرمایي ما شاته وکتل چې ومې کتل د دواړو جهانو سردار مبارک لاس پورته کړي دي او دعا غواړي. اللهم احفظ اخانا حذیفه عن یمینه. الله زما یو ملګری دی د لوږې، الله د تندې د ستړې باوجود مې تنې تنها د دشمن صفونو ته ور ولېږلو. ربه ته محافظ شه، د ښي طرف نه، د ګس طرف نه، مخې طرف نه، شا طرف نه. فرمایي وی د نبی علیه السلام دعا غوښتل سو کانی امشي فی الحمام، داسې مې محسوسوله لکه چې په ګرم حمام کې روان یمه. یخ بسته هواګانې الله رب العالمین په ګرم موسم باندې بدلې کړلې. تاسو د الله د دین مجاهدین یئ، تاسو سره د ګنبد خضرا دعاګانې دي د جمعیت علما ملګرو. تاسو تنې تنها په دې جهاد کې ولاړ یئ، تاسو سره هیڅوک ملګرتیا نه کوي. خو خفه کیږئ ما، ستاسو دپاره یو ډېر لوی بشارت، یو ډېر لوی زیری را روان دی. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. او د اهل حقو د دې کاروان شپږم صفت بداوي چې دوی به د ملامتګر د ملامت نه نه یریږي. علماو لیکلي دي چې د اهل حقو په کاروان پسې به اهل باطل پروپیګنډې خامخا کوي. چې په کم اهل حقو په نماینده پسې اهل باطل هغه ورپسې پروپیګنډه نه کوله، طنز او ملامت په ده باندې نه کو. دې پوه شي چې د ده نه اهل باطل ته هېڅ تکلیف نشته دی، آرام سره د ده نه هغوی ډېر زیات خوشحاله دي. څوک چې د اهل باطل د تایید په تمه وي، مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله لیکلی دي دا څوک چې ځان ته هر دل عزیز وایي
دا د خپل دور د ټولو نه لوی منافق وي چې د د اهل حق تأیید د اهل باطلو تأیید غواړي او چې دا پچا باندې د اهل باطلو د دې غشو دا باران شروع وي د خوشاله شي چې د حق په مورچه کې کلک ولاړ دی پټ شوی را پټ شوی نه دی ځکه خو په اهل باطل د خپل طنز هغه تیراندازي دا یې پې ور شروع کړې ده نو لا یخافون لومة لائم د جمعیت علما او جمعیت طلبا ملګرو د وخت د لائمینو د ملامت نه به نه یریږئ ښه ملامت به در باندې یي خامخا به یي تاسو به د هغې پروا نه کوئ الله فرمایي بس نو چې دا شپږ صفتونه مې چاته ورکړل او په کوم کاروان کې نصیب شو نو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دلته به په حرامو باندې خلق پیسې وګټي او د پاسه به پې لوی بورډ ولګوي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء هلکه د قرآن د دې آیت غلط استعمال مه کوه دا د حرام خور سړي د بلډینګ دپاره نه دی نازل شوی دا د اهل حقو د هغې کاروان دپاره الله بیان کړی دی د اهل حقو په کم کاروان کې چې دا شپږ صفتونه موجود وي دوی د الله سره مینه لري الله د دوی سره مینه لري دوی د مسلمانانو دپاره د هغې دپاره عاجز خوی او دی د کافرانو دپاره سیسا پلای ہوئی دیوار وي او دا خلق په دوی کې د الله رب العالمین د دین د دشمنانو د ملامت نه د یرې ماده په دې کې نه وي او دا مجاهدین فی سبیل الله وي نو چې دا شپږ صفتونه په چا کې وي هغې سړي ته دا حق حاصل دی چې هغه ځان ته ووایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم او بیا اخر کې الله ډېره لویه خوشخبري اورولې ده په دغې باندې ختمومه انما ولیکم الله خفه کیږئ ما ستاسو سره کوئی هیڅوک ملګري نه دي امریکا لاړه د اسرائیلو ملګرې شوله دنیا ټوله لاړه د اسرائیلو ملګرې شوله او عالم اسلام خاموشه شو الله فرمایي یوازې نه یی انما ولیکم الله ستاسو دوست الله دی ورسوله د الله رسول دی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة او مؤمنانو کې هغه خلق دی چې هغه مزګزار وي ویؤتون الزکاة او هغه زکات ورکوي وهم راکعون او هغه جماعت قایمونکي وي او ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا او چې د چا سره د الله او د الله د رسول او د نیکانو مؤمنانو دوستی راغله نو فإن حزب الله هم الغالبون نو یو خدا د الله جماعت دی دی جماعت ته الله خپل جماعت ویلی دی او دویمې پیشنګویي ورکړې ده چې غلبه به مومي د اسرائیلو د هغې یو سابق انټیلیجنس چیف ابلرز انټرویو ورکړې ده وایي داسې راته ښکارېږي لکه چې اسرائیل د صفای هستۍ نه مټاوېدو طرف ته روان دي ولې ځکه وایي میر کافا ټینک چې موږ جوړ کړی نو موږ په دې ازمیښتونه کړي د دنیا یو ګایډډ میزایل یو انټي ټینک میزایل یو ټینک شکن میزایل په دې میرکافا ټینک باندې هغه اثر نشو کولی دی یې نشو تخریب کولی داسې معلومیږي چې غیبي قوتونه راغلي دي رب موسی و هارون زموږ نه اوړېدلی دی او د نبي علیه السلام د امتیانو ملګری شوی دی دا د موساد د انټیلیجنس سربراه ویلی دي وایي داسې معلومیږي لکه چې د موسی او د هارون علیهم السلام رب دا د نبي علیه السلام د امت ملګری شوی دی بیګا مې د یو اسرائیلي د هغې د یو فوجي انټرویو اورېدله وی غیبي مخلوق چې ما د هغې په شکل هیبتناک شکلونه چرته په دنیا کې نه ولیدلي موږ د هغې سره جنګ کو لګیا یو د الله فرشتې د مجاهدین حماس سره څنګ په څنګ د اسرائیلو خلاف شریک جهاد دی مسلمانانو ته دعوت ورکوي ربم هغه دی کعبة الله چې محفوظه کړې وه ربم هغه دی بیت المقدس چې به محفوظ کوي بزدله مسلمانانو لا نامت عین الجبنا د خالد ابن ولید دا قول رایات کوي چې کو په جنگ کې مرګ وی او کو په جهاد کې په هغې کې خامخا مرګ وی خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته وایي زه به چرته هم په خپل کور کې په د بستر په مرګ باندې نه مړ کېدلی ما ته به شهادت را نصیب شوی و د دنیا بزدله اسلامي حکمرانانو تاسو به د ذلت په مرګ باندې الله وجني او چې دا کوم شهیدان شو دا د عزت په مرګ باندې لاړل او د هغې سلطان جلال الدین الخوارزمي چې هغه کله اخرنی جنگ د تاتاریانو خلاف لړاوه او اخرنی جنگ د چنګیز خان خلاف لړاوه او امت مسلمه ته د امداد اپیلونه کول څوک ورله خواته نه راتلل نو آخر کې یو ناره ولګوله یو آواز یې ولګو چې دا
عزت د ژوند د پاره خو مسلمانانو حاکمانو ما تستاسو ضرورت وو، خو د عزت د مرګ د پاره ما ته صرف د استقامت ضرورت دی، ما ته د هیڅ چا د مرستې ضرورت نشته دی. جہاں گھر تھا وہاں قبر ہے، جہاں محفل وہاں شغل ہے، یہ ماتم خیز منظر سامنے ہے، خوش دلی کیسی لٹا کے عزت لٹا کے عصمت، یہ کس کی لاش عیاں پڑی ہے، کفن کے طالب بہن کے ٹکڑے ایمان والو بلا رہے ہیں. مونگا و تاسو تا نن د هغې مسلمانانو ټکړې آواز کوي. جمعیت علماء اسلام په لبیک ویلې دی، سفر به مجاري وي. الله مخاد او آباد لرا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.